بما اغویتنی، نو شیطان وتعالى ته قسم وخوړ. او بل شیطان سوی هغه لاجک پیش کو، لاجک دغه د قوم پرستۍ په بنیادو. دیو جن زما پر خپل قوم پرست رونو باندې اړس وځي چې هغه دلیل چې هغه شیطان ورکړ هغه دیم ورکي چې زه د خاورې پیدا یم، زه د پښتون یم، نو زه هم زه بونیری یم، نو ته وایې زه شموزی یم. نو دا خبرې چې دا خو شیطان کولی، هغه ورته سوی شیطان ورته دا خبره کوله خلقتنی من نار وخلقته من طین. ناغه د نیکه چې دی دغه خاوره ده، په ښکته زور کوي، موږ په بره زور کوو. ښه زه به درته لکه ټیټېږم. دا الفاظ شو که نه؟ نو که فرض که زما میلولي دا خبره کوي، نو دا د خدای دې ورته معافي وکړي. دا خو بلکل هغه شیطان هغه مکالمه ده که نه؟ نو موږ بیا د خدای شکر ده کوو چې ښه ده، شکر دی خدای چې دغې ګن نه دی ساتلی. نو هغه چې کله قسم وخوړ نو هغه خو ورته وی، نو الله وله قوت هم ورکو، وی چې بس ټیک ته وان عباده زما خاص بندګان چې لیس لکه علیهم سلطانون، زما کوم نیکان بندګان چې دی ته تټت هم نشي کولی. دی ورته ووي نو نیکانو بندګانو له یې څه ورکړل؟ هغو ته ویې ګوره زه تاسو له یو څو ټولز در کوم چې د شیطان مقابله به ورکوئ. ځکه شیطان خو زورور ځکه دی په څو لحاظ سره. یو دا چې هغه تا یینې ته یې نه یینې، دا کم سایډ نه راځي ته پې نه پوهېږې. یوه دویمه دا چې شیطان به ژوندی یو ته به مرې، او دریم دا چې شیطان ستړی کېږي نه، نو هغه ته ستړی کېږي. او څلورم دا چې شیطان له خوب نه ورځي، هغه وده کېږي نه او ته وده کېږي. او څلورم پنځم دا چې ستا چوټي کله کله، او شیطان خو چوټي نه کوي، نو په تا زورور نه شو. نو دغه نیکه نه به ځان څنګه خلاصوې؟ نو الله بنده له څه ورکړل؟ تا له زه ټولز در کوم. نمبر 1 ټول دا دی چې زما 99 نومونه دي، خو زما یو نوم پکې ذاتي نوم دی. په هغې نوم باندې زه تا ته یو کلمه ښیم، هغه سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا مسهم الشیطان، کله چې شیطان وی نو تی تذکرو، نو دی بیا یاد کی او بیا وری چې فاستعذ بالله اعوذ بالله. دا اعوذ بالله دا ټولې موږ له راکړی د دې وجې نه چې کم کار کوو، خصوصا چې قرآن لولې، نو د قرآن په لوستو هغه ډېر خفه کېږي، نو خامخا به اعوذ بالله وایي. یو یې دله دا ټول در کو. دویم ټول یې تاله دا در کو چې توبه دله در کومه، قل لعبادي الذین اسرفوا علی انفسهم. نو تاسو کوئی غلطي اره غلطي وشي، نو چې د قیامت لا نه راغلی، ما لم یغر غر، چې ستا راسا دې دې نه رسېږي چې ته توبه وباسې. نو الله وایي زه خوشحالېږم، زه تا ته خوشحالېږم چې ګوره تا ما ته توبه ویسته، نو زه به دې غېږ ته کم ځان ته. نو د توبه یې وله ورکړه یوه. نو دریم نمبر یې ولس ورکو، وی تا د ټایمز انټروولز در کومه. څنګه؟ وی دا د الله خوښه ده چې اختاره، چې هغه غوره کړي دي. یختار الله چې څوک خوښي هغه غوره کړي. استفا او اختاره، نو هغه څه کړي؟ هغه په ورځو کې څو خوښه کړی دی؟ جمعه. نو په هفتو په دغه په میاشتو کې څو خوښه کړی دی؟ روژه، رمضان. نو په ځمکه کې څو خوښ کړی دی؟ جومات، مسجد. نو په دغه کې په جوماتونو کې بیا ښکلی مسجد بیت الله، خانه کعبه. نو یو پای کې رمضان ده، نو رمضان یې تاله درکو چې دا ما په 12 میاشتو کې خره غوره ده. نو د چا رمضان چې ښه تېر شي، د ده به ټول کال ښه تېرېږي، ټول کال به یې ښه تېرېږي. وی څنګه؟ وی زه ته پریکټس کوه. لکه یو سړی دی که نه، هغه ته ته وایي لکه سګرټ پرېږده، سګرټ مه کوه. نو هغه په دې نه دی راځه، خو ته ورته وایي یې لکه 10 ورځې دا سګرټ پرېږدې نه، یو ځای له ځو د تبلیغیانو د 100 ورځې له یا هغه 10 ورځې له ځو، ته به سګرټ نه څښې، خیر دی بیا څښه. نو شاید چې رضا شي که نه، ځکه چې دې سړي ته خو ته اسان کار وښوو. نو خدای پاک چې وایي ته روژه ونیسه، سګرټ مه څښه، نه څه وایي؟ ایامم معدودات. یېرېږه مه سړی، خو یو څو ورځې دې اوس به تېرې نه شي. خلک وایي چیله ولګوه. نو چیلې کې چې ته وکړې، نو د دې وجې نه په دې رمضان کې چې چا د سګرټو نه ځان بچ کړو. یو سړي ماته وی د 20 کاله مې نسوار اخیستو، او تا خبره کړې وه په رمضان کې مې بس کړو، او خدای ته داسې خلاص کړم. نو لکه په دې رمضان کې خدای پاک تعالی توفیق درکړي، جس کا رمضان اچھا گزرا اس کی پوری سال اچھی طرح گزر جائے گی. هغې دپاره دا دی چې زه ته اوس وکوئ، زه به د سترګو حفاظت کوم، یو خوا بل خوا به نه ګورم، بد نظری به نه کوم، د رمضان بې قدري به نه کوم. نو ته چې 30 دن مسلسل دا وکړې، نو انشاءالله چې خدای به تعالی توفیق درکړي. هغه یو ډاکټر صاحب و که نه، نو هغه ډه کېده چې د 6 روژې مې ونیوې، د هغه دا چېرته یې نیوې نه شوې، نیولې نه وې.
ناغه په دې روزه کې هر چاته وي به ګورې دا 10 روزي دا 10 روزي چې ته ونیسې کنه نو خدای پاک یو په 100 ورکوي یو په 10 ورکوي نو دا د 10 میاشتو برابر شي نو په کال کې 100 میاشتې دي نو یې 12 دي نو تا ته خو شپېته ورځې نورې پاتې شوې نو شپېته په شپږ پسې نور ونیسه نو چې د هاي 60 نو چې 60 هغه شي نو 2 میاشتې شوې هغه نو ټول کال دې روزه شوه نو یې دور ډیر می وی چې اختر راتونو مال خدای توفیق را کړو اوس شپږ روزې ځنی وشم نو کم کار چې تا ته ګران کار کېږي نه نو هغه یو کس ته وایا بل ته وایا نو ته به وشرمېږي چې دا زه ولې نه کوم او بیا بدل خدای پاک توفیق هم درکړي نو دی وجه نه که په رمضان ته ښه تیر کې نو د ډېر خرابو ګناهونو نه د ډېرو خرابو کارونو نه به ته خدای بچ کړي ځکه چې الله تعالی یو طرف ته تعالی توبه درکړې وه یو طرف ته اعوذ بالله درکړی بل طرف ته رمضان درکړی نو په رمضان کې یو 2 کارونه کړي یو خدا چې تا ته اوپن چیکس درکړي 60 چیکس چې جوړیږي 30 ضرب 2 چې 60 شي وې څنګه وې هر صائم له هر روزه دار له فی یوم و لیله دعوه مستجابه سار او ماخام بستا یو دعا خامخا قبليږي ټایم بته لګ ریلیکسیشن ورکه تاسو باران شي کنه بلورس نو موږ څومره چغي والی نو خدای بیګا وکړو باران بیګا نه بلش پا نو الله وی چې ما ته صبر کوي با خو پورا کوم بيدله زه په 2025 کې چې کوم کار تعالی کوم اته په 2020 کې د غویمرخ کړي چې وسه وکا ما د مقرر کړي چې په 25 کې به کوم نو ټایم شیډول ما ته معلوم دی نو تعالی اوپن چیک در کوم یو سړی پیسې پکاري او تا ته زما پیسو ته ضرورت ته نو ته وای چې هو دوره بدر کم خو چې خسړې او ته سوي وې سوره دی پکار دی یار وې نه کې چې سوره دی راکړي نو وې هو دا چیک می دسخط کو اب خپل به کې ولیکا نه الله وی 60 چکونه مې دل درکړل نو 2 وختونه دي چې دا د نزایا نشي یو افطار کې ټایم او یو سحری کې ټایم د سحری په ټایم کې بتاته دا دغه کیږي صفته سحری کې څه چلی وی خدای پاک په خپل راکوشي د خپل شان مطابق توجه سړی کوټه ته راغلی هغه سړی په پټواری پسې ګرځېدو چې مال دغه کې دا پټواران تاسو کوی کني زمونږ پټواری خو په پټوارخانه کې چرته نه چې څوک لاړ شي وینن نشته کله وی گواایله ته چې انتقال نه غریب بقل راشي یره وی دا بسنګ وی دا خو نه د پی ټی آی په حکومت کې سړی په کنټرول کړل ان د مسلم لیگ په حکومت کې نو چې کله دا پټواری تاسو کور ته راشي اته आवाज وکړو بیٹا کې ناسي ا کاغذات سره اته ته وی چې نایک از راغله مکستا څخه خدمت چې وای کما نو طالب انتقال ته وسوره خوشاله شي نو چې الله را سړی کړه کور ته راغلی او سړی ته سوې حل من مستغفر فاغفر له سوچته چې معافي غواړي زه ته معافي کوم دا چربانګي دا پنچک نشو ا د افطار په وخت کې تعالی روزه ماته چې ته کې په دې وخت کې چې وي دعا کې نو زید الله قبلو نو دا 60 نشو نو نور ته غواړي نو په دې کې فيه ليله القدر یو پکې ليله القدر شوه دی نه غسه دی خیرن د بر سره تاسو الف شهر نو 1000 مهینو غډیر شي جوړیږي اچھا دا ستانه پاتې نشي نو دا ليله القدر دی نو لیل څه ته وي چې کله ما خام نور پریوزي او چې ختميږي بسو چې کله سار سبا شي نو پورا لیل دی کنه نو ما خام به پکې راشي ماسخوتن به پکې راشي او چربانګ به پکې راشي نو ته وس نه اراده وکا چې د ما خام مثبت امامت سره کو د ماسخوتن تراوی به نه پریدو او چربانګ به مون نه پریدم نو یو ډاکټر صاحب سر منځل نه راتو نه بابو صاحب ما ته خبره کوله وی ما وی چې د سر په منځ کې خو په دې پېشمنی تا کړی او ته چې راشي یو رکعت د نشوي هغه وی زه فیسبوک ګورم نو خو فیسبوک خو شیطان دی رانوته دلته کنه ځکه چې خځې یو ځای کې سیل لګېدلې په منګوره کې او یو شی سودا ارزانه خرڅېږي نو ډېر شی خلک لاړه ډېر شی سودا یې راوړه خو یو به قسمته پکې و دغه نه پکې چا جیب واخو چې جیب واخو نه هغه څه وي هغه وایي مړه څه سیل لګېدلی خو زما جیب ته چلخ کړی داسې نه ده نو په رمضان کې د نیکو سیل لګېدلی دی خو که فرض که په تا پسې څوک راشي جیب ته نه وخي نو ژر هغه جیب کوتره به معلومې چې جیب را نه چرته ونه وخي نو جیب بل څه وخي ستا څلور کړکۍ دي دا به بندې که دا دې بند نه کړې نو بیا به خامخا جیل وخي نو یو کړکۍ سره ویې لکه دا ځای څښا دی نن دا ولې څښا دی یاره وایي مونږ دا چې بند کړی وه دغه روشندان کولاو پاتې شوی جو سیلی وه جو هغې څښا کو نو که ته روشندانونه ټول بند کړی وای دا به نه څښا کېده که نه نو روشندانونه به ټول بندونو نمبر 1 روشندان دی غوږ نو دې ته به د غیبت خبرې نه اورې غیبت څه دی لحمه اخیه میتا
د مړ ورور غوښه خوړل دي. نو تاسو په کلی کې چې کم قصاب دی دغه غوښه خو چې ته هغه حلاله کړې تا خلی دلی نو د ورځې نه خوري نو د مړ ورور هغه ولې خوري؟ ډېر فرق نه دی. نو هغه سړي غیبت شروع یو ځای ناسو نو ما ته ویل غیبت بس کوو نه. نو ما ته وی نه زه غیبت نه کوم تا تړته شوم. زما د ډېر خوږ جواب لګېد. دغه شان موږ یو بل تړته شو که نه چې کله تړته شی نو غوږ بلې نو د دې وجې نه موږ اراده کوو چې رمضان میں کیا کریں گے ہم اپنے کان کی حفاظت کریں گے. او دا ده چې تا 30 ډیز مسلسل کان کی حفاظت وکړو نو انشاءالله چې تعالی به خدای ردې د حفاظت توفیق درکړي بیا به چل زده کې. او دویم نمبر چې دی اپنی آنکھ کی حفاظت کریں گے. بد نظری بنه کې. بد نظری دومره خراب مرض دی چې حفیظان ډېر چې د قرآن حفیظان دي هغوی د دې وجې نه د حفظ نه محرومه شوي دي چې بد نظري کړې وه. هغه زمونږ یو انجینر صاحب پاکستانی هغه لاړ شو امریکې ته. انجینران اوس کو د فکر دلته بېروزګاري ده نو ټول بار ته ځي. نو چې هلته لاړ شو نو هلته ورته جاب میلاو شو. نو په دفتر کې ورسره جینۍ وه جو هغه بد نظري کوله جو بس هغه خو جو بړی پې بایلو. د بد نظرۍ نتیجې ته ګوره. انجینئر صاحب چې دی ښه په منزل راتو جو هغه هغې ته وی چې میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. شادی کرنا آپ مسلمان ہیں اور میں کرسچن ہوں. دا خو سوال نه پیدا کیږي. اٹ از ناٹ پاسبل. بہرحال هغه وی چې نہیں میں نے تو کرنا ہے آپ کے ساتھ. دا ناروا چې شروع شي بیا خو سړی کوي. جو هغې مور پلوي چې میری والدین سے بات کرو جو والدین ہوتے چې آپ 4 شرطیں مانیں گے. جو هغه ہوتے چې 4 شرطیں سیدھی وی. پہلی بات یہ ہے کہ گھر سے آپ تعلق نہیں رکھیں گے. پاکستانی ہو کنه خدمت بم نه لګي ټلیفون بم نه کوي. جو دا خو آسان شرط ہے پتندر یا خو مخ جته میں ته ملاوي. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے ہمارے پاس.